बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ज़ईम कैसर खान और तासु गोरे क्राइम कहानी ग्रानो मलगरो सुप्रीम कोर्ट पे खबर रजिस्ट्री द माल मुकदमा गाड़ो बारा की तफसीली रिपोर्ट होते थे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद बांदे मुश्तमिल द्रेकसीज़ा बेंच द पुलिस तहवील की द माल मुकदमा गाड़ो पर हवाला यो दरख्वास्त की एडवोकेट जनरल तवीली दी چې دغه گاډو غلط استعمال کیږي د پولیس چې چاله خوخوي نو دغه گاډي ورکي بل دا چې ریکارډ یې هم نوي په دغه موقع ایڈوکیټ جنرال عدالت ته ویل چې دغه وخت پولیس سره سره گاډي د دوزو تانه او متري تانه په ګودامونو کې شتا خو مکمل ریپورت د پاره د دوی مناسب وقت پکار دی د پولیس سره موجود مال مقدمه گاڑو بارہ کی شکایات ډیر عام دي او دا اوس نه دي بلکې کافی وخت نه دا خبره گردش کی دي هر کله چې یو نوې گاډي چرته سکیس کی اونې ولی شي نو د پولیس لوی وړ افسران دغه تکل کی وی چې په یوا یا بل طریقه دی دغه گاډي ځان تکي بیا دا خبره خو بیخي چانه پټه نه ده چې د پولیس تحویل کې کم گاډي وي ها گاډو کې ضروری او قیمتي سامان ټول کوس شوی وي او کله چې مالک تخپل گاډي ملو شي نو هغه وخت هغه د پیجنګلو هم نه وي سپریم کورټ د مال مقدمه گاډو ټول ریکارډ غوښته دي د جولای په میاش کې با دغه کیس بیا سماعت کیږي تر هغه به ممکنه ده چې ټول اعداد و شمار راټول کړي شي او عدالت ته جمع شي خو خبره دا ده چې مال مقدمه گاډو باره کې تر سوچ سکوټلې قانون سازي نه کیږي تر هغه به دغه گاډي په سپوردارې ورکولو یا د تانو ګودام کې د ساتلو باقاعده داسې طریقې کار جوړ شي چې ورته به بے خوفه او بے خطره شفاف ویل کی دی شي د منشیات کیسز کې چې کم گاډي نیولې شوی وي د هغوی باره کې خو باقاعده دا قانون شته چې هغه دی نیلام شي او پیسې د سرکاري خزانه کې جمع شي ولی نورو کیسز کې اسې گاډي ونیولې شي نو پولیس ته بیا پورا اختیار وي چې صحیح وکړل کړي بای وي یا ها گاډي چې ګودامونو کې دي واقعي ګودامونو کې دي او کنه دغه وخت د پولیس یا د پولیس سره خط تعلق ساتلو والا په خدمت کې حاضر دي ګرانو مرګرو سرکاري پروسیجر داسې وي چې سرکاري ملازمین او محکمې پکې ګیرول اسانه خبره نه ده د یو گاډي ګودام یا د پولیس تحویل کې خیلو د پاره با وخت واخستې شي او هغه گاډي چې هر چرته وي واپس به ګودام ته راوستې شي یعنی دغه سلسله کې ټول اعتبار په پولیس کول څه عقلمندي نه ده بل دا چې عدالت نه زیاته ذمہواری د حکومت ده چې هغه د گاډو باره کې داسې پالیسی جوړه کی چې آنلاین هم ښکاروي او کچرتا څه شکایت وی نو هم آنلاین د حکامو ته ورسولې شي ګرانو ملګرو ایکسایز والو چې کم گاډي نیولې دي د هغه حال خدا دې چې ویل کېږي چې الته چپړاسیان هم په مال مقدمه گاډو کې ګرځي او موږ په دغه باندې یو مکمل رپورت هم جوړ کړی وو بهرحال امید دا نه دی چې معاملات بحال شي ځکه چې دا سوال د میرټ دی او هغه دلته بالکل نشته البته خوشاله پدې یو چې سپریم کورټ معزز ججانو کم ریمارکس ورکړي دي هغه ټول د عوامي شکایاتو تصدیق کوي ډیره مننه